ګوره په ځناورو باندې ظلم کول دا انتهایی عظیمه ګناه ده. کوم شی چې په مخ د ځمکه باندې هغه مظلوم هغه خپل تپوس نشي کولی، داسې یو ورځ را روانه ده چې هغه مظلوم تپوس به بیا الله رب العزت کوي. د تمام دنیا په مخ کې، د تمام مخلوقاتو په مخ کې داسې یو ورځ شته، داسې یو ذات شته چې هغه د مظلومانو سره مضبوط ولاړي، هغه د مظلومانو تپوس بیا کوي. داسې یو ذات شته. نو په ځناورو باندې ظلم کول دا انتهایی عظیمه ګناه ده. ګوره بعضې داسې ځناور دي چې هغه هېڅ نشي کولی، ته وهم ته هر څه وسه کوه، هغه هېڅ نشي کولی. هغه خو الله رب العزت داسې پیدا کړي دي، لیکن ته چې را ظلم کې نو په دې باندې انتهایی عظیمه ګناه تا ته میلاوي. ګوره انسان ته پته نه لګي، ته په یو شي باندې ګزار کوه، ته په یو ځناور باندې، په یو سپي باندې، په غوا باندې، په غوایي باندې دې باندې ته ګزار کوه. اکثر داسې چل کېږي چې ته په هغې باندې ګزار وکړې، هغه خطا شي او ته ولګې. اکثر داسې چل کېږي. دا ولې داسې یو ذات شته چې ته بې ګناه دا ځناور وهې، ته بې ګناه دا کس وهې، ته بې ګناه دا مظلوم دې را ایسار کړې. داسې یو ذات خو شته چې ستا نه بدله اخلي. نو بې ځایه په ځناورو باندې ظلم کول دا انتهایی عظیمه ګناه ده. ګوره په لار باندې روانې، په لار باندې یا سپی یا واړه واړه د هغې بچي خلک الله ته ورکړي، څوک پې ګاډۍ ور وخېجوي، څوک پې یو ظلم کوي، څوک پې بل ظلم کوي. دا ظلم نه دی کول پکار. داسې یو ذات شته چې ګوره تاسو ما وایي تپوس به نه کوي په دې شیانو نه چې کوم شی ضرر تاله درکوي. حشرات الارض دي، دغه رنګې سپي دي چې کوم شی هم تاله ضرر درکوي د هغې وجل جایز دي. دا مسله ده چې کوم شی تاله ضرر درکوي د هغې وجل جایز دي، خو چې کوم شی تاله ضرر نه درکوي او ته وجنې هم نه او وهې د هغه باوجود، نو دا ظلم دی، دا ګناه ده. دا داسې ګناه ده که اسلامي حکومت وی اسلامي، نو په اسلامي حکومت کې هم د دې کس لپاره سزا شته. خو اسلامي حکومت نشته، نو انسان په ځان باندې یو سوچ کول پکار دی چې یو ذات خو شته که نه چې زه چا پیدا کړی یم، دا سپی هم هغه پیدا کړی دی، چې زه چا پیدا کړی یم دا غوایي او دا غوا هم الله رب العزت پیدا کړي دي. هغه ذات خو به تپوس کوي، ظلم نه دی کول.